وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو روز سوال کړی دی چې یو کس کور کې جنگ کړی او د کور نه بیا نادرکه شي، نو د ښځه به تر هغې وخته پورې انتظار کوي تر څو یې خاوند راغلی نه، ځکه چې د چې جنگ کړی دی خو دې نه معلومیږي چې هغه چېرته تللی دی او ژوندی دی، او چې ژوندی وي نو بیا ښځه به انتظار کوي تر څو پورې چې هغه را پیدا شي. البته که یو کس داسې ورک شي چې د هغه د مړي او د ژوندي بالکل پته نه لګي، نو بیا هغه ته مفقود وایي په شریعت کې. بیا د هغې حکم دا دی چې دغه زنانه هغه شکایت وکړي اسلامي قاضي ته، نو اسلامي قاضي به ورته ووایي چې د 4 کاله انتظار وکړه. د 4 کاله انتظار نه پس به بیا قاضي د دې زنانه د خاوند د مرګ فیصله جاری کی، حکم به جاری کی چې دا وفات ده. بیا به دا ښځه عدت د وفات تیری 4 میاشتې او 10 ورځې، بیا هغې نه پس د بل خاوند سره نکاح کوی شي. بل سوال کړی دی چې یو کس مفقود وي، د هغه مړی ژوندی ورکي او د شریعت مطابق ښځه انتظار وکړي او بیا مثلا د بل چا سره نکاح وکړي، نو بیا 8 کاله پسې وای خاوند راشي، مخکینی خاوند چې هغه راغی بس د دې دویم سره نکاح ختمه شوه. دا اوس هم د اول خاوند په نکاح کې ده، دویم سره نکاح ختمه شو، که د ده نه اولاد پیدا شوی نو اولاد د همدغه خاوند دی او نور مخکینی خاوند په نکاح کې ده. البته بیا ښه صورت دا دی چې هغه مخکینی خاوند طلاق ورکړي او دغه زنانه بیا عدت تیر کړي، بیا د دویم خاوند سره دوباره نکاح تازه کړي. خو که هغه وایي چې زه نه پرېږدم، بس هغه اختیار لري. یو بل سوال کړی دی، وایي بعضې خلک کله په یو ځای کې مړی ښخوي او بیا وایي چې دا مونږ ځمکې ته سپارلی دی. دا مسله فقهاو نقل کړې ده، دا عبث عمل دی، دا د عوامو کې مشهور دی او دا غلط کار دی چې مونږ مړی سپارلی دی او امانت هم دفن کړی دی. امانت څه ته وایي؟ دا مړی چې څومره خلک ښخوي دا ټول امانت دی. نو دا چې دا مونږ امانت ښخ کړی دی او بیا د هغې ځای نه وباسي بل ځای ته وړي، دا ناروا دي په شریعت کې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو روز سوال کړی دی چې مړی دفن شي، بیا په قبر باندې د سورة بقره اول او آخر ویل کېږي، نو یو کس دا کار کوی شي او ولې نشي کوی؟ که هغه یو کس په هماغه یو ځای باندې دواړه ووایي، مثلا دواړه سر طرف ته ووایي، دا هم صحیح ده، او که اول سر طرف ته د بقرې اول ووایي، بیا راشي خپو طرف ته آخر ووایي، دا هم صحیح ده، او که 2 کسان هغې دا صورتونه ووایي نو دا هم صحیح ده. یو بل سوال کړی دی، وایي بعضې زنانه خالونه لګوي، یو هغه پاخه خالونه لګولي چې هغه بالکل نه لرې کېږي، نو دغه ناروا دي او داسې زنانو باندې په حدیث مبارک کې لعنت راغلی دی چې څوک یې لګوي په هغې هم لعنت دی او چې څوک یې ورته لګوي په هغې هم لعنت دی، او چې کوم عارضي ته ور باندې لرې کېږي نو هغه پروا نه کوي، هغه جایز دی، د زینت دپاره استعمالوي. یو بل سوال کړی دی چې زمونږ یو رشته دارو وفات شوی دی په سعودي عرب کې، و الله پاک دې غریق رحمت کړي، وایي نن هغه د هغه لاش خپل وطن ته ورسېده، نو کور والی چې عدت تیری، نو کور والی چې عدت تیری د کمې ورځې نه چې هغه وفات شوی دی، د هماغه وخت نه عدت حسابېږي. یو بل سوال کړی دی د اچار په باره کې، نو د اچار خوړل مکروه نه دی، جایز دی. بل سوال کړی دی د ګروۍ په باره کې، دې کې شک نشته دی چې کم شی ګرو شي، کور وي یا مثلا ځمکه یا دوکانې، د هغې نه فایده اخیستل دا سود دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو روز سوال کړی دی د پرپل په باره کې، نو پرپل
چې کومه کمپنی دا غ ناروا ده په هغې باندې پیسې پیدا کول ناروا دي، حرام دي. یو بل سوال کړی دی چې جمع ولاړی یو کس راشي سلام واچي، نو چې جمع ولاړی یو کس راځي سلام اچي نو دا احمق دی، دی جاهل دی، دا دې وخت کې 50 سلام اچي او د سلام جواب ورکول په مانځه کې دا جایز نه دی. یو بل سوال کړی دی چې یو کس لانجه راغلی و د خپل ورور سره، نو دکان دی او دی کس دا ویلی و که زه دې دکان ته راغلم نو په ما د ښځه طلاق یې په 7 طلاقو باندې، نو طلاقونه خو نه دي 3 دي، خو چې د 3 نه زیات سړی ووایي نو بیا کاغه کار وشي نو 3 واقع کېږي، هغه نور لغوه دي. نو دته وایي دې دکان ته مزه که لاړه نو 3 طلاق واقع کېږي، بیا بله لار نشته دی ما سوا د دې نه چې دا ښځه بیا د بل چا سره نکاح وکړي. بس د دې بل سوال جواب دی دا دی چې دې دکان ته دې نه راځي، هغه دې په بل ځای کې روزګار شروع کړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د زکات د یو مسلې په باره کې سوال کړی دی چې فقهای کرام فرمایي چې زکات اصول او فروع ته نشي ورکوي، نو آیا د مور او د مور پلار دغه شان لور او د لور اولاد دا هم په دې اصول او فروع کې شامل دي؟ او بالکل دا هم شامل دي، دوی ته زکات نشي ورکوي. دا مسله فتاوی شامی کی نقل ده، فرمای قال ابن عابدین رحمه الله ای اصله وان علا، زکات نشي ورکوي اصول ته اگر که څومره بري که ابويه لکه مور او پلار و اجداده مثلا نکونا و جداته نیاګانې من قبلهما د دواړو طرفنا، د مور د طرفنا او د پلار د طرفنا، و ان سفل و فرعه او فرع یعنی فروع ته هم زکات نشي ورکوي، و ان سفل اگر که څومره ښکته که اولاد الاولاد مثلا اولاد الاولاد، نو اولاد الاولاد اولاد کې زوی او لورم داخل دي، او په اولاد الاولاد کې د زوی اولاد او د لور اولاد دواړه داخل دي. نو دغه مسله نقل ده په شامی کې په باب المصرف جلد 2 صفحه نمبر 9 شپته کې. یو بل سوال کړی دی وای مانه د سحر منځ قضا شوی دی، نو وای د ماسپخین په ټیم کې ادا کوم، نو تاسو خو تاسو هم د ماسپخین په ټیم کې کړایاو، ماسپخین کې ادا کوي شي، مازیګر کې ادا کوي شي، ماخام نرستو ماخستن نمخ کې رستو ادا کوي شي. بل سوال کړی دی چې یو ماشوم باندې پیریان راځي، نو پیریان ښکارا کېدل په انسان باندې د حقیقت ته راتلی شي. روایتو کې راځي چې شیطان جن دا د انسان په بدن کې داسې حرکت کوي لکه وینه چې په رګونو کې حرکت کوي، نو راتلی شي او بیا اصل کې خبرې وی د جناتو خبرې خو هغه چا باندې چې راغلی نو د هغه په ژبه باندې ظاهرېږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی و بعض خلک وایي چې وطن سره مینه کول دا د ایمان نښه ده، دا دروغ دی. دا بعض خلکو دروغ حدیث جوړ کړی دی حب الوطن من الایمان، دا دروغ دی، دا د پیغمبر علیه السلام حدیث نه ده. یو بل سوال کړی دی د مفقود په باره کې وای د احناف مسلک، د احناف مفتابهی قول د نبی کالو ده او پاتې شو حکمت پکې څه ده؟ نو حکمت پکې دا دی چې دغه زنانه دی بالکل نکاح نه کوي، ځکه کېدی شي هغه مخکینی خاوند راشي، او ډېر صورتونه داسې شوي دي ډېر وخت چې دویم خاوند ته په نکاح کې او بیا اول خاوند راغلی. بهر حال مفتابهی قول د امام مالک رحمت الله علیه ده او پاغي باندې د احناف د فقها هم فتوا ده، او چې کله یو مسله کې د بل امام یا د بل مذهب په قول باندې فتوا راشي نو هغه هم
هغه مذهب بیا نه پاتې کیږي، هغه هم حنفي مذهب وګرځي. اوس دغه څلور کال دا هم حنفي مذهب دی. یو بل سوال کړی د مانځنه پس سجده لګول. دا بعض خلک سجده ولګي چې کله د مانځنه فارغ شي او وځي او یا مثلا جمعات نزي نو سجده ولګي. بعض خلک وګونو تم په کلاسونه وړي. دا سجده مکروه ده او دی وخت کې یا دعا کول دا هم شرعاً ثابت نه دي. دعا امداسه کوه، امداسه دعاګانې کوه. البته که نوافل سړی کوي او بیا د سجدي په حالت کې دعا کوي په عربی کې نو هغه کولای شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی وای دلته زمون کور سره یو ولده او دا غي سره خوا کې د یو غس فاصله کې یو کس د بیت الخلا د پاره کند وسته. نو د دې څه حکم ده؟ نو کچرته دا ولا عام ولای او پاغه باندې مثلا سوګو د سونه نه کوي هسه به هیږي یا مثلا پټي په خلکو بکې نو بیا خو خبره نه ده. او کچرته دغه وبو باندې خلک او د سونه کوي نو بیا دغه صورت کې د ازمکه ته اعتبار دی چې هغه ازمکه مثلا شګه ده، شګلنه ده یا مثلا خاورین ازمکه ده. نو خاورین ازمکه چې نو بیا خو دغه فاصله کمه ده ځکه چې بیا هغه نجاسات جذب کوي او کنا شګلن ازمکه نو بیا دغه فاصله دومره هم پروا نه کوي ځکه بیا الته هغه نجاست چې ده نو دا وب په اسانه بیا نه جذب کوي.